د حق او د باطل جنگ تاسو ته معلوم دی چې د دې تاریخ ډیر زوړ دی. دا ډیر لوی تاریخ لري، بلکې د انسانیت د تاریخ نه هم د حق او د باطل جنگ زوړ دی. ځکه چې اول جنگ چې په مخ د ځمکې باندې شوی دی هغه د جناتو په خلاف باندې شوی دی. د فرشتو د جناتو ترمنځ د جنگو چې کله په جناتو کې سرکشي رااله د الله تعالی نافرمانی رااله، نو اول جنگ هغه شوی دی. او د انسانیت په تاریخ کې چې دا جنگ شروع کیږي نو دا هغه انسان دی چې اولنې انسان چې هغه ته آدم علیه السلام ویل کېږي زمونږ او تاسو د ټولو نیکو، چې په هغه کې څنګه الله جل جلاله برابرۍ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، چې څنګه زه برابر کوم او روح پکې پوکما او یو څو خبرې بس هغه وشي نو دا غي نو ورسته څه کوي بیا تاسو ته سجده وکړي. دک وخت څنګه آدم علیه السلام روح پکې پوکل کېږي او هغه ته یو جسد عنصری ملاویږي، دا هغه سره فورن چې کوم دنه په مقدس مکه باندې سکیږي اختلاف پیدا کیږي، فورن دشمنان را پیدا کیږي. ګوره داسې ابتلا د خلقکم ليبلوکم، خلق الموت والحیات ليبلوکم انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه. دا ابتلا د دک ورځ نه شروع کیږي چې ډایرکټ د دشمنان پیدا شو. په اول ورځ دشمنان پیدا شو او دا هغه ورځ نه د دشمنی را روانه ده. تاریخ په دې خبره باندې گواه دی چې د حق او د باطل همیشه ټکر شوی دی. نو اهل حق په قوت کې کم، په تعداد کې کم، دغه شانتي چې کوم دنه په ظاهري اسباب باندې کم، لیکن الله جل جلاله اهل حق ته دغه ور کړی، د غلبه ور کړی دا، فتح ورته ور کړی دا، او اهل باطل چې کوم دنه هغه په دې دغه باندې ټکر خوړل دي. ننم چې دا کم تصادم روان دي دا د اغه کړي او تسلسل را روان دي او تر کوم وخت برسیږي. الجهاد ماض منذ بعثني الله الى ان يقاتل اخر امتي المسيح الدجال. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي جهاد داغي ورته نه چې الله زما بعث کړي ما دای بجاری وی تر سو پوری الى ان يقاتل اخر امتي المسيح الدجال، تر هغه وخت پوری چې زما د امت اخیرنۍ ډله مسیح دجال سره جګړه وکي او هغه سره جنگ وکي، نو تر هغه وخت پوری بدات ډله چې کوم دا برواني او دا جنگ برواني. بل حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. بدغه حدیث کې مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم وایي فرمایي لا تزال طائفه، همیشه به دا ختمېدل نه دي، خاطب مینس کې یو کټ شي یو زمانہ داسې ناراضي چې په هغه کې به ډله جهاد نه موجوده، همیشه به موجوده وي. خو څنګه به طائفتون چې تاسو وګورئ د عربی په لغت کې نو طائفه وړې ډلې ته ویل کېږي، دا ډله به وړې ښه، دا خلک به کمی، دا کم خلق په ډیر خلق باندې خچ هغه په قتال باندې د کم خلق په طائفه منصوره به وړډلې چې کوم دغه برکت دغه کیږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فتوبى للغرباء. اسلام په اول کې ناشناو خلکو نه پیژندو، چا به وی مر رحمان، چا به وی دا قران څه شری ان هذا الا اساطير الاولين، چا به وی ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، ناشنا داسې چا پیژندنه. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وسيعود غریبا کما بدا، دغه شانته بناشنا شي لکه څنګه چې په اول کې ناشنا وو په اخر کې ناشنا شتا سو وګورئ. وای دا کوم اسلام نه جلاس پکې کټ کیږي، دا کوم اسلام نه چې کور پکې ورانیږي، دا کوم اسلام نه چې انسانان پکې قتل کیږي، دا هغه اسلام نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو په اخر کې بیا ناشنا شوخه وسيعود غریبا کما بدا. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فتوبى للغرباء، دی غرباء ته دا ناشنا خلق دا نه پیجندل شي خلک چې خلک پیژنې نه، دغه خلکو ته سره دغه خلکو ته خوشخبری ده. نن خوشخبری تاسو ته ده، تاسو څوک نه پیژنې په دنیا کې، په دنیا کې تاسو نه په مال مشهور یې، نه په علم مشهور یې، نه په جاه او جلال مشهور یې، نه په علاقائی حیثیت باندې داسې غټ ملکان یې چې مطلب په علاقې کې تاسو خلکو یو معرفت او په هیڅ حیثیت هم خلک داسې نه پیژنې. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فتوبى للغرباء، دا چې نشي پیژندل دي خلکو ته مبارکي ده، دي خلکو
ته مبارک دا خدا خلق بسم ریدا بسنګي روایت کې راځي النزاع من القبائل لګ لګ خلق په د قبایل نو استدشي خلق پي بل روایت کې راځي حضرت عبد الله ابن عمر پختنه او یا رسول الله من الغرباء نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل هم قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم دا بداسه خلق وي هم قوم صالحون قليل لګوند خلق پي قوم بي نیک پي خلق بي في ناس سوء كثير پډیرو خلقو کې بي وغډیر خلق په بدی دا وي په بد کردار بد اعمال بي من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم د دوی چې څوک خبره مني هغه به کم وي او چې څوک نه مني نافرمانه به ډیر وي ډیر خلق په دې خبره نه مني ښا دا دغه دور راغلی دی په دې دور کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تزال طائفه همیشه به دا ډله موجوده ښا